په شریعت کې الله رب العالمین د ښځو له یو بل حق ورکړی دی چې تاسو به د خپل پلار په جیداد کې او د پلار په مال کې حصهدار یې د میراث حق یې ورله ورکړی دی. تاسو ما ته یو ناره ثابت کړي چې په 8 تاریخ باندې په 8 مارچ باندې په دې ټوله دنیا کې په مشرق کې او په مغرب کې ښځې راوتلې وي او هغوی چېرته د دې خبرې مطالبه کړي چې موږ له په میراث کې حق راکوي. دا مطالبه نه کوي که دا حق دی، د ښځې حق دی، د لور حق دی، دغه شان د مور حق دی. د دې زنانو باقاعده د خپل مور او د پلار د خاون او د ورونو په مالونو کې حقوق دي او دغه حق په باره کې یو زنانه آواز نه کوي چې موږ له په میراث کې حق راکوي. انکې دا حق الله ورکړی دی. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. د سړو دپاره ځان له حصه او د ښځو دپاره ځان له حصه ده. انکې ښځې د دې حق مطالبه نه کوي، بلکل د دې حق مطالبه نه کوي. معلومیږي دا چې دا زنانه حق نه غواړي، دا زنانه د زنانه حقوق نه غواړي، بلکې دا زنانه بنیادی طور باندې هغه حقوق غواړي کوم حقوق چې الله تعالی سړو له ورکړي دي او دا معاشره یکسر بدلول غواړي، مکمل طور باندې دا معاشره بدلول غواړي. او سوی دا د 8 مارچ د زنانه او د سیول سوسایټي د زنانه چې راوځي نو هغوی یو اواز کوي، هغوی اصل کې ازادي غواړي، د دې معاشرې نه ازادي غواړي. ازادي کومه معاشره هغه چې په یورپ کې ده چې زنانه په جانګي کې ګرځي، بربنډه ګرځي، په هوټلو کې شپې تېروي، د سمندر په ساحل باندې هغوی ګرځي، نه ورته پلار سویلی شي، نه ورته خاون سویلی شي، نه ورته ورور سویلی شي، په بازارونو کې کل کر ګرځي او هغوی خپل بدنونه خرڅوي. هغوی د خلکو دپاره د ریفریشمنټ او دارنګې د انجوایمنټ دپاره ذرایع ګرځېدلي دي او په هغه ځای کې یو سیکس فری زون ګرځېدلی دی چې په زنا باندې او دارنګې په بدعملي باندې هېڅ قسم پابندي نشته دی. بنیادي طور باندې زنانه دغه معاشره په دې وطن کې ډیولپ کول غواړي او په دې وطن کې دغه معاشره جوړول غواړي، دې دپاره راوتلي دي. او دا خبرې سره نوي نه دي بلکې باقاعده آواز کوي چې میرا جسم میری مرضی. دې آواز دې به کم تعویل سړی کوي چې میرا جسم میری مرضی، دا آواز هم پاتې و چې دا زموږ په دې معاشره کې موږ واورېدو چې زما بدن دی او زما مرضي ده، زما بدن او زما مرضي. زه په دې خپل بدن باندې څه کومه؟ دا څه وایي؟ دا ښځې څه غواړي؟ دا فیمینیزم والا څه غواړي؟ هغه وایي څنګه چې سړو ته اجازت دی چې دا ځان له واده کولی شي، نو ښځو ته څنګه اجازت دی چې ځان له خاوند وکړي؟ نو څنګه چې د سړو باقاعده حق دی چې دا ځان له ښځې ګوري، ښځې کولی شي، نو ښځه هم ځان له خاوند کولی شي. څنګه چې خاوند ښځې له طلاق ورکولی شي، نو ښځې ته هم دا حق دی چې دا خپل خاوند له طلاق ورکړي. دا آواز د هغوی دی. او څنګه چې خاوند ته د حق حاصل دی چې هغه ځان له به یک وخت 2 3 4 ښځې وکړي، نو ښځې ته هم د حق حاصلول پکار دي، ورکول پکار چې دا هم ځان له 3 4 خاوندان وکړي. دا د دې خلکو اوازونه دي، دقې دپاره دا خلک راوتلي دي. یو څو کاله وړاندې په دې 8 تاریخ باندې دا زنانه او نارینه راوتلي دي. دا میډیا والا خو ګرځي راګرځي، په هغې کې د یوې زنانه یو تقریر ما اورېدلی و، نو په هغې لږه خبره کومه. او یو بوډا کس و ږیرې خورولې ده او داسې سپین ږیرې ځکه ښکاري چې تقریبا داسې 70 15 کالو په عمر کې باندې وي او په لاټۍ باندې راغلی دی. د هغه نه تپوس وکړو چې ته څه محسوسوې په دې پاکستاني معاشره کې څه چینجز محسوسوې؟ مخکې خو دا ښځې داسې نشو راوتلی، اوس یې راووتلې، ته ستا څه فیلینګز دي، څه محسوسوې؟ او د خلکو له په دې ورځ باندې څه پیغام او میسیج ورکړي؟ نو هغه ورته وایي دا ډېر یو ښه پیشرفت دی چې دا زنانه بهر راووتلې او د دې معاشرتي پابندو نه راخلاصې شولې او بهر راووتلې، دا ډېر ښه پیشرفت دی. وی خبره کړله وی له څو پورې چې په نکاح باندې دا نکاح چې لازمه شوې ده که نه، چې دا نکاح ده او ښځه او خاوند به د هغې دپاره یو طریقه کار دی، جنۍ تپوس به وکړي او د هغې د مور او پلار نه به تپوس کوي او که هغه بیا راضي شول نو نکاح به کېږي او که بالفرض راضي نه شول نکاح به نه کېږي او دا به کې د ولي رضا ده او د مور رضا ده او د پلار رضا ده. وایي د څو پورې چې دا پابندیانې نه ختمې شوي او د نکاح تصور نه ختم شوی، دا ښځې وایي ترقي نه شي کولی. یاد ساتئ دا سپین ګیري خو به پته نه لګي یا به ژوندي یا به مړی. ولکانو تاسو یاد ساتئ زما د خبرې ډېر نږدې له 7 کاله کې دننه به دا معاشره که په دې لیول باندې کم روانه وه، دا لیول چې کم روان دی او د چا سره غم فکر نشته، دقه شانې به کېږي. بیا به دا نکاح به خلکو ته داسې یو ناشنا غونې شی ښکاره کېږي چې لا څوک د جنۍ نه تپوس کوي او د هغه د مور او د پلار نه به تپوس کوي. بیا به سړی به د خپل لور نه خبرېږي چې کله ماښام راځي نو هغې به په کالج کې د خپل دوست سره نکاح کړي. بیا به ستا زوم ستا که راځي ته به ته نه خبره وایي ته ستا زوم یم. بیا به زمونږ دا خویندې زمونږ دا بچیانې دی به په هسپتال کې او په میډیکل کالج کې په یونیورسټۍ کې ځان له واده کړی
او چې کله موږ خبرېږو نو مور پلار ته به وایي چې بابا جان یا امی جان چې ما ځان له واده کړی او دا چې دی دا زما خاوند دی. دغې دپاره دا معاشره لګیا ده د تیارېږي. دا فلحال د هغې دپاره دا آغاز دی، دا شروعات دي. زموږ په دې خبرو باندې بعضې خلک خفه کېږي هم چېرې دا خبرې دا خلک ولې کوي، نو موږ ته خو دا ذمواري ښکاره کړي. دا زموږ ذمواري ده، دا زموږ ذمواري ده. او ذمواري په دې بنیاد باندې ده چې موږ دعوه کوو د نبي علیه السلام د وراثت، یا نه یو. موږ ته ځان ورو ښکاره کېږي. نه خو خلک راته د پیغمبر وارثان وایي چې دا مولیان علما د پیغمبرانو وارثان دي. او که وارثان نه وي خو دا منبر د الله د پیغمبر دی او دا مسجد الله د پیغمبر دی، د خلکو موږ ته حواله کړې ده. نو زمونږ بیا څه ذمواري جوړېږي چې د دې برایانو موږ نشاندهي وکړو او د هغې علاج هم خلکو ته وښایو. اوس چې کله موږ علاج وښودو، د هغې دوایي مو ښودله، اوس که چا استعمال کړله نو په هغه باندې بس اثر وکړي. اوس څوک نه استعمالي، دا ذمواري بیا زمونږ نه ده. لہذا زمونږ مغربي معاشره خو تباه برباده شوې ده. مشرق طرف ته زمونږ وطن ته او زمونږ د هندوستان او بری صغیر ته دا زهر رالل، حتی زمونږ پاکستان ته اوس پښتنو معاشرې ته زمونږ غرونو ته خبر راورسېدله. تاسو ګورئ نه، دا نن که په بازارونو کې زنانه سوداګانې کوي، اوس دکانداران سړي دي. فلحال زمونږ په دې بازارونو کې دا دکانداران سړي دي، صرف زنانه سودا لتلل شروع کړل. نو خلک وایي که نه په دې کې څه چل دی. بل ورځ ما په یو ځای کې خبره کړې وه، نو زما خلاف بیا یو پروپیګنډم شوی چې دا د خپل ګیر باره کې ډېر مذاق وړاوهي چې دا د پښتنو مخالفت کوي چې پښتنو ښځې بازارونو ته راووتلې. وایي دا نه دي بیانول پکار. زما خلاف دې خلک مذاق وړاو کړي که نه، زه خو دا پروا د چا نه کومه. څوک د ډېر زیات زما خلاف پروپیګنډې وکړي چې دا د دیر په خاوره پسې یا د پښتنو په سیمه په لګېدلی دی. زما سره د خپلو پښتنو غم دی، زما سره د خپل دیر او زمونږ د پښتون کلتور غم دی را سره. او موږ د هر څه ولیدل، لا یورپ هم ولیدو، اگر چې تللی نه یو خو موږ ولیدل چې هلته څه کېږي، موږ ولوستل. او زمونږ د پاکستان د خپله معاشرت تباه برباده شوله. نو موږ وایو چې د خپله معاشرت یې بچ کړو، د خپلې مور له او د خپلې خور له د خپل بچی له دله موږ تحفظ ورکړو. د دې په سر موږ لوپټه کېدو، د دې په سر باندې په دې مخ باندې موږ برقه ور واچو. دا د هغوی د بېعزته کولو دپاره نه وایو، بلکې هغوی د عزت ورکولو لپاره موږ وایو. دا خبرې کېدلې. په دې وجه باندې عزتمندو د دې خپلې معاشرې څه فکر پکار دی. ګورئ نو کله چې دا خبره موږ کوو چې دا ګوره زنانه بهر راووتلې، دا د ښار ښځې م راووتلې او دا د بانډو کونډو ښځې م راووتلې، نو خلک پرې خفه کېږي. خو تاسو وګورئ چې فلحال زنانه سودا اخلي، بیا ګورئ یو څو کاله پس به بیا دوکانداري هم دغه زنانه به کوي، زنانه به کوي. بیا د دې نه علاوه باقاعده په مختلف آفیسز کې زنانه راللې، یو هغوی آفیس هولډینګ شروع کو، افیسرز جوړ شول، هغوی افسرانې جوړې شولې.